تقصیر په سفر کې چې هغه ته منګوایو قصر د صلات څلور رکعتي مونږ قصر کول دو رکعاتو ته دا د فقهاو په دې کې لږ اختلاف دی چې دا قصر د څلورو رکعاتو دو رکعاتو ته دا عزیمت دی واجب دی فرض دی او کنا دا رخصت دی نو د امام شافعی رحمه الله هم مسلک دا دی چې مسافر د پاره دو رکعاته مونځ کول یعنی قصر د صلات د مسافر د پاره دا رخصت دی او اتمام د پاره عزیمت دی دغه روایت د امام مالک نم راغلی دی مشهور روایت او دغه روایت د امام احمد حنبل نم راغلی دویم مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله دی دا هغه په نسبت دی دا واجب دی دا دوا رکعاته دا قصر د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس واجب دی او اتمام جایز نه دی د سره اتمام جایز نه دی اوس دلته په دې احادیثو کې وګورو چې احادیثو کې کم رای قوي معلومیږي حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان پر روایت د مسلم کې داسې راځي یعنی ومع عثمان صدرا من خلافته د عثمان سره خو په اول د خلافت داغه کې فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها یعنی د دینه مخکې به مون نکو ورسته به هم نکو مراد تناغه سنن مراتب دي نفي د تطوع مراد نه د مطلقا وقال عبد الله ابن عمر بویل لو كنت مصليا كذا خامون کومت مخکې وغه په مال دا سنت دی اول کدا سنت کول ما کوله نو بیا خو لا اتممتها ما به اتمام کړی وي کدا اوس ما غسي د دې حکم ویل ک څنګه چې مخ کې دی چې دا اغي پر خودل نه دی راغلی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په امیشواله کړی دی په دغه سنن او رواتب باندې نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بویل کدا پروژه کې مداسي تاکید سره او په همیشوالی سره نو ما به اتمام به من کول نو بیا خو د قصر ته حاجت نو ځکه چې دغه نه چې سنت پکې جای دغه شوماغه سي مؤکد شول لکه څنګه چې مخ کې وو نو بیا خو د څلورو په ځای باندې دوه رکعاتو په ځای باندې ماغه څلور رکعات صحیح چې هغه وکړو او فرض کې قصر ونکو د دې روایت نه داسې معلومیږي ظاهرا باندې دا مسلک دلیل دی د مذهب د امام ابو حنیفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر د ټولو به قصر مونږ کوو اتمام به نه کوو نو معلومیږي دا چې قصر لازم دی او قصر رخصت نه دی په دې باب کې دا مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله دا قوي معلومیږي ځکه چې په دې باب کې نور روایات په دې دلالت کوي چې دا قصر چې دی دا واجب دی
او د ټولو نه کم روایت چې داسې د دینه دا معلومیږي چې قصر واجب دی نو په هغه روایاتو کې یو روایت د بخاری دی د بخاری روایت کې داسې راځي چې عائشه بیبي وی الصلاة اول ما فرضت رکعتان فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر د دې حدیث د عائشې بیبي معنا دا ده چې اول د مونځ 2 رکعاته فرض شوی دی نو بیا صلات د حضر هغه کې زیادت راغلی دی د 2 په ځای 4 ته او مونځ د سفر په خپل حال باندې 2 رکعاته پرېښودلی شوی دی نو اوس د مونځ د سفر کې رخصت راغی که د اول نه فرض 2 رکعاته دی اول نه فرض 2 رکعاته دی رخصت نه دی راغلی د 4 رکعاتو نه 2 رکعاتو ته بلکې د اول نه عائشه بیبي وی فرضت رکعتان فاقرت صلاة السفر په مغه حال باندې پاتې شو صلاة السفر دویم په دې باب کې روایت دی د مسلم امام مسلم رحمه الله حدیث نقل کړی دی د ابن عباس رضی الله عنه نه ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم 4 والخوف ركعة وی الله فرض کړی دی په لسان د نبی ستاسې باندې په مسافر باندې 2 رکعات او په مقیم 4 نو دا اول نه فرض په مسافر باندې 2 رکعات دي دا اول نه فرض په مسافر باندې 2 رکعات دي دغه رنګه په دې باب کې دریم روایت امام نسائی رحمه الله نقل کړی دی امام نسائی روایت د عمر رضی الله عنه نه دی چې عن عمر انه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غیر قصر على لسان محمد صلی الله علیه وسلم دا 2 رکعاته د غټ اختر 2 رکعاته د واړه اختر 2 رکعاته د مسافر مون 2 رکعاته د جمعې مون دا 2 رکعاته دا قصر نه دی بلکې دا سری تمام دي دا پوره مون دی نو چې دا پوره مون دی نو به هم دغه فرض هم دغه شکل هم دغه فرض دی کې قصر نه دی شوی مسافر باندې فرض هم داسې 2 رکعات دي نو د دې 3 واړو روایتو نه داسې معلومیږي چې د مسافر مونځ 2 رکعات دی او دا 2 رکعات په د باندې فرض دی د اول نه او دا 2 رکعات د لپاره عزیمت دی او د لپاره اتمام جایز نه دی دغه رای د امام ابو حنیفه ده او دغه رای مختار ده او امام شوکانی رحمه الله هم ویلی دي چې وقد لاح من مجموع ما ذکرنا رجحان القول بالوجوب وي هغه دلایل را نقل کړي دي او بیا ویلي زمونږ د دې دلایلو نه داسې معلومیږي چې قول د هغه چا چې څوک قائل دی په فرضیت د 2 رکعاتو باندې دغه قول اولاده اوس ګوره ته دلته په دې باب کې روایاتو ته هغه مذهب چې څوک وایي چې 2 رکعاته رخصت دی او اتمام عزیمت دی د هغوی به مو وایو دلایل قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن
حدیث د ابن عمر چې دا د باب روایت دی دا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث یحیی بن سلیم دا صرف په سند د حدیث دا په سند د یحیی بن سلیم را نقل دی خو دا حدیث اصل چې دی دا په صحیحینو کې موجود دی اگر که د قول د ترمذی نه دا معلومیږي چې دا روایت غریب دی او دا صرف روایت دی د یحیی بن سلیم قریشی نه دا داغه نه نقل دی او بعض علماو نداسي معلومیږي چې یحیی بن سلیم کمزور دی دا د امام ترمذی د دې قول او چې وروسته ورپسې د امام بخاری قول نقلی د دې نه د دې تعلیل د حدیث معلومیږي په یحیی بن سلیم چې دا روایت کمزور دی وقال بخاري داسې وی چې روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن رجل من آل سراقه عن عبد الله بن عمر نو عن رجلین د نافع په ځای عبید الله نه دا چې نقل کړی دی نو د نافع په ځای باندې من عن رجلین د یو رجل مجهول نه نقل دی ابدال نه دی كنا نعده من الابدال نو روایت صحیح دی ان شاء الله او روایت قابل د استدلال دی قال أبو عيسى وقد روي عن عتية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها وي رواية راغلة دي دا عتية چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مخکم مونږ کړی دی په سفر کې رستم کړی دی د حدیث امام ترمذی په خپل د دې عتیه عن ابن عمر دا روایت چې دی د رست ذکر کړی دی خو هغه تطوع قبل الصلاه کې نه دی او هغه بعدها کې راغلی دی او هغه په دغه کې نه دی راغلی دا 1552 وروسته دا حدیث د عتیه چې دا عن ابن عمر نه دی نو هغه د امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی